أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. نانی درس کی ان شاء اللہ العزیز سورۃ برات پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 9 آیات نمبر رکوع نمبر 10 او آیات نمبر 73 74 دو آیاتونه چلیانو هغه ویلې کېږي. دینه ما قبل رکوع کې هم د منافقانو چلیانو هغه تذکره وله او دې رکوع کې چلیانو هغه هم د منافقانو تذکره ده. د هغې سره ربط او مناسبت دی. حضور علیه الصلاة والسلام الله جل جلاله د اخلاق لوی پیکر پیدا کړو چې نبی علیه الصلاة والسلام اعلی درجې چلیانو هغه اخلاق لرل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچا ته په مخ باندې داسې خبره چې نو هغه نشو کولی. لکه حدیث مبارکه کې راځي یو پیره یو سړی چې نو هغه را روان ولو حضور علیه الصلوۃ والسلام یې بئس العشیر دا چې نو هغه د خپلې قبیلې ډېر خراب سړی دی نه چې نو هغه اوس را روان دی. نو چې کله هغه رالو نو بیا حضور علیه الصلوۃ والسلام سره دعا سلام او دا وکړل کېناستلو. نبی علیه الصلوۃ والسلام سره خو ښکلې په ادب او ښه د هغه خبرې ورسې وکړې. کله چې لاړو عماشه رضی الله تعالی عنها وی د الله رسول وی تاسو خو داسې نه وي نو وی ولې نه خو یې شي کله چې نو هغه ما د چا سره بدخویي کړي چې د هغه چې نو هغه ځکه هغه سړی بدترین سړی دی چې د هغه د خوی د لاسه د هغه د بدخویي د لاسه خلک چې نو هغه نه تنګ راشي هغه پرېږدي. نو ځکه دغه شان ډېر شي چې نو هغه موقع کې دي د کافرانو به حضور علیه الصلوۃ والسلام ته الیاذ بالله الیاذ بالله مخامخ به نبی علیه الصلوۃ والسلام ته الیاذ بالله تو دروغجن کله به ورته تو چې ساحر کله به ورته تو کاهن کله به ورته چې هغه یو نسبت کو کله بل. خدا الله پیغمبر دا ټول چې نو هغه به برداشت کول. منافقانو چې نو هغه به ورته کله سوی مخکې تیر شول کله به ورته اذن الیاذ بالله تو خو غوږی کله به ورته یو خبره کله بل. خدا ټول به د الله پیغمبر برداشت کولی. نو الله جل جلاله حکم راولېږو یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین ای پیغمبر د دې کافرانو سره چې نو هغه جهاد وکړه والمنافقین او د منافقانو سره واغلظ علیهم او دې باندې سختی وکړه ښه سخت پیشه دوره چې نو هغه نرمي ورسره هم وکړه. بیا جهاد چې نو هغه دوه قسمه دی یو چې نو هغه جهاد بالسیف دی د تورې سره جهاد او دویم چې نو هغه جهاد باللسان دی. نو کافرانو سره دغه وړمبنۍ صورت ولو ځکه د هغوی کفر هم ښکاره نو د هغوی سره جهاد چې نو هغه ولو او منافقانو سره نو د دوی سره جهاد باللسان و دلایلو به اعتبار سره ولو ځکه ابو چې نو بخاري روایت کې راځي مفهوم یې دا دی یو پیر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حضور علیه الصلوۃ والسلام ته وویل الله رسوله مونږ دومره لرې لرې زو د کفارو سره چې نو هغه جنګېږو د هغوی سره چې نو هغه دوره مقابلې او دا کوو نو چې دومره کوو د الله رسوله د هغوی نه زیات خطرناک زیات چې نو هغه ضرر رسان خلک چې نو دا خو دا منافقان دي نو د دې سره ولې نه جنګېږو. نبی علیه الصلوۃ والسلام یې نه عمره بیا به خلک سوی ان الناس یقولون ان ان محمد صلی الله علیه وسلم یقتل اصحابه بیا به خلک وایي چې وګوره محمد علیه الصلوۃ والسلام هېڅوک نه پرېږدي خپل ملګري چې نو هغه هم قتلوي حالانکې هغوی ته پته نه چې دوی په حالت د کفر دي خو ظاهر کې به د کلمې اظهار کوي نو د دغې په وجه باندې کم چې نوي نوي مسلمانان یېږي نو د هغوی به بدزنه شي. البته د دوی سره چې نو هغه پسه دلیل په اعتبار دوی سره چې نو هغه جهاد کول پکار نه نو په هغې کې د دوی سره نرمي چې نو هغه نه ده کول پکار. ومأواهم جهنم او د دې دواړو ټکانه چې نو هغه جهنم دی وبئس المصیر هغه ډېر بد ځای د ورتلو دی. الله زموږ د ټولو حفاظت وکړي. یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا کلمة الکفر وکفروا بعد اسلامهم. اوس دې ځای کې نو هغه یو واقع ذکر کېږي داسې خو ډېر شی چې هغه د دې منافقانو خبرې او د دې قصې ولې لکه مثال په طور کې یو واقع چې نو هغه دا وه
که خیال کړه سورۃ منافقون کې به راهم شي ان شاء الله. حدیثو کتابونو چې هغه هم ذکر کړي، نن موږ مسلم شریف کې چې هغه هم ویل دي، نور کتابونو کې هم دي. حدیثو کتابونو کې راځي چې حضور علیه الصلوۃ والسلام او دغه شانت چې هغه غزوه باندې وتلو، بیا چې کله واپس راتللو نو آلته د یو انصاری او مهاجر صحابي واپس کې هغه لګي خبرې واختېدلې، نو په هغې کې انصاري صحابي ولګېدو، دغه مهاجر صحابي چې نو هغې والو د هغه باندې غزارې وکړلو، دې نه یو بل سره دا ګرم شول، نبي علیه الصلوۃ والسلام رالو، نو د په هغه وخت کې هم بېهوده خبرې وکړلې، او بیا من جمله د هغې نه یو دا یې ویل الیاذ بالله چې مدینې منورې ته موږ لاړ شو، نو چې کم د دې عزتمن خلک دی هغه به بې عزته خلک چې نو هغه وباسو، ذلیل خلک به وباسو الیاذ بالله. یعنی حضور علیه الصلوۃ والسلام او صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین ته وي. بیا چې کله صحابه شول، هغه خپل زوی عبدالله ابن عبدالله د پوخ مسلمان ولو، نو دوی چې کله مدینې ته رانږدې شول نو توره یې راواخیستله او یې تر څو چې تا دا نه دي ویلې چې ذلیل زویم، زه چې نو هغه ذلیل یم، زما ملګري چې نو هغه ذلیل دي، محمد علیه الصلوۃ والسلام چې نو هغه با عزت دی، او د حضور علیه الصلوۃ والسلام صحابه چې نو هغه با عزت دي، نو کدا دې نه ویلي نو دې ځای نه قدم دې را نه توت کړی کنه سر د نه وهم، نو د بیا په خپله ووایي. نو داسې مختلف موقعو کې به دا کولې خبرې، نو الله وایي ولقد قالوا کلمة الکفر، دوی مخکې نه چې نو کلمه کفر نو هغه ویل ول، وکفروا بعد اسلامهم، د دین اسلام خو د دوی وونه، خو په ظاهره په ژبه باندې چې کم اسلام یې راوړو هغه اسلام چې نو هغه هم لاړو، ځکه د هغې دغه باطن هغه خباثت د هغې اظهار چې نو هغه وشولو. وهموا بما لم ينالوا، دې ځای کې چې نو هغه حضرات یو واقع بله ذکر کړې ده، وهموا بما لم ينالوا، او دوی اراده وکړه قصد وکړلو د هغه څه چې کم دوی ته ونه رسېدلو، دوی بیا ونه منتو. مخکې موږ ویلو چې تر د اخره پورې زیات تر چې نو هغه په دې کې به د غزوه تبوک د هغې مختلف نو هغه پهلو ذکر کېږي، د هغې موافق چې دی نو هغه بدای. نو کله چې حضور علیه الصلوۃ والسلام او صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین موږ ویل تقریبا 30,000 پورې دی نو هغه تعداد دوی تیار شولو او د رومیانو خلاف چې نو هغه جهاد لتلل. نو چې کله دوی دغه جهاد لتلل نو هلته موږ ویلو د رومیانو ډېر لوی تعداد ولو، نو دوی خوشحالېدل چې اوس به نبي علیه الصلوۃ والسلام العیاذ بالله او د هغه ملګري دا ټول به چې نو هغه شهیدان شي مړه به شي، دوی د هغه ځای نه کامیاب او کامران نشي راتلی. اوسه پورې خو به عرب منتلي ول چې کله یو کس نو هغه ولی، کله یو سره، کله یو قبیله، کله بله، د هغوی نه دا مالونه هر څه نو هغې واخیستل، خو اوس به د دوی پته ولګي چې د هغه د دوی نه ډېر هم دی، د هغوی سره اسباب هم ډېر دی، د هغوی قوت او طاقت هم ډېر دی، دوی به د هغه ځای نه چې نو هغه اوس واپس ژوندي چې نو هغه به نه راځي. او هلته موږ ویلي هم ول په دغه غزوه کې دغه سفر کې چې نو هغه حضور علیه الصلوۃ والسلام سره منافقان نه مختلف کسان تلو. مسلم یو روایت کې چې نو هغه 12 ذکر کړي، بلکې 13 بلکې 14 بلکې 15 پورې قول دی، مخکې ما ویلو. نو دغه پورې چې نو هغه دا کسان دا منافقان چې نو هغه دوی وسره شریک شول، لاړل وسره. اوس چې کله دوی لاړل نو دوی هلته چې وکتل الله رب العزت د هغې رومیانو په اړه کې روب اچو چې حضور علیه الصلوۃ والسلام سره د خپل مرګرو دوی خو د مدینې منورې نه 800 میله په موږ پسې چې نو هغه جهاد یې وکړلو، اقدام چې نو هغه یې وکړو، را روان دي. نو د هغوی په زړونو کې الله پاک روب واچولو، د هغوی وتښتېدل. حضور علیه الصلوۃ والسلام د خپل ټولو صحابو سره روغ سالم چې نو هغه واپس را روان شو، سوا د 2-3 صحابو نه، خو د هغه هم چې نو هغه خپل طبي مرګ باندې چې نو هغه وفات شوي ولو. نو چې کله دوی را واپس شولو نو دوی ته خو دې خبرې چې نو هغه ډېر زیات چې نو هغه فکر کې واچول، او مخکې هم موږ ویلو چې دا کم کسان تلل نو دوی هم د جاسوسۍ دپاره تلي، دوی په ښه نیت باندې چې نو هغه نه وتلي، ځکه الله رب العزت د هغې نه چې نو هغه تذکره کړو فیکم سماعون، ستاسو کې د دوی دپاره چې نو هغه جاسوسي کوونکي دي. شروع کې چې نو هغه تېر شوي ول چې دوی ګورئ که ستاسو سره ځي نو د دوی څه مقصد نشته، یا دوی د خیر په نیت باندې چې نو هغه نه ځي، بلکې د دوی نیت چې نو هغه د جاسوسۍ دی، دوی چې نو هغه د جاسوسۍ دپاره ځي. نو دوی چې نو هغه په دقه نیت تلو، نو دوی په آپس کې مشوره وکړه چې زمونږ کې به چې نو هغه 10-12 کسان دوی به نقاب واچوي او د حضور علیه الصلوۃ والسلام په کومه لار چې په هغه لار چې نو هغې معلومه کړه هلته به ورته مونږ کینو. نو هلته به مونږ ورته په یو ګاډ کې چې نو هغه کینو پټو، نو چې څنګه حضور علیه الصلوۃ والسلام راشي العیاذ بالله موږ به بیا نو هغه په یو پیره حمله وکړو، چې نبي علیه الصلوۃ والسلام به شهید کړو چې واپس مدینې منورې ته رانشي. نو دوی چې کله دغه منصوبه تیار کړه، دوی چې لاره ارسه معلومه کړه،
شپې ماښام چې نو هغه خړه لګېدلې وه. دوی به مخکې چې نو هغه لاړل هغه ځای ته پټ کېناستل چې په کوم طرف باندې به حضور علیه الصلات وسلام نو هغه تللو. نو چې دوی کله هغه ځای ته ورسېدل هلته کېناستل. حضور علیه الصلات وسلام سره دغه وخت کې 2 صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین ول. یو چې نو هغه عمار رضی الله تعالی عنہ، عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ، د حضور علیه الصلات وسلام چې نو هغه د اس د هغه چې نو هغه د سولې مهار نیولو، او دویم سره چې نو حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ چې د شاغړ چې نو هغه بر روانو. حضور علیه الصلات وسلام سولې باندې چې د الله پیغمبر ته څوک نقصان ونه رسي. مخکې چې کله لاړو هغه ځای ته نږدې شو، نو د دې د هغه انسان هغه کشار د هغوی چې نو هغه حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ محسوس کو. نو چې هغه څنګه محسوس کو نو هغې د الله پیغمبر تاسو په دې ځای وردګئ خپله توره ډایرکټ نو هغې راوباسله، وی ای منافقانو څوک یئ؟ اواز پې وکړلو او په هغوی پسې منډه یې کړه. نو بیا الله پاک د دوی په زړه کې روب واچولو چې دوی مخکې ول، او حضرت عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ پسې یو کس تنې تنها چې نو هغه ورپسې و. دا 12 واړه کسان چې دی نو هغه یې وزغلول. نو چې دوی کله وزغلول لاړل، نو حضور علیه الصلات وسلام په دغه وخت کې حضرت حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ ته وفرمیل دا پلان کې او د پلان کې زوی، پلان کې او د پلان کې زوی، پلان کې او د پلان کې زوی. الله رب العزت چې نو هغه ورته په تور د وحی وي، خو بیا ورته ګوره د یاد ساته حذیفه دا زما او ستا په منځ کې راز دی، دینه وبل څوک چې دی نو هغه به نه خبرې. نو دغه وخت کې دې وجې نه چې نو حدیث مبارکه کې راځي مناقب کې ذکر کړي خلک د جنت چې نو هغه مشتاق دي. خلک وایي چې ما ته جنت چې نو هغه میلاو شي. الله پیغمبر فرمایي جنت چې نو هغه د 3 کسانو چې نو هغه مشتاق دي چې دوی به کله ما ته راځي. یو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ، یو حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ، او یو چې نو هغه حضرت عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ چې جنت وایي چې خدای دې به کله چې نو هغه ما ته راځي. موږ په جنت پسې مړه شو، جنت چې نو هغوی طلبګار دی. دا ولې دومره لوی مقام؟ نو بهرحال الله وایي وهموا بما لم ینالو، دوی قصد او اراده چې نو هغه د هغې عمل وکړله چې کم دې ته چې نو هغه ونه رسېدلو. وما نقموا الا ان اغناهم الله، دوی ولې بس دا کار کو؟ نو دوی دا کار چې نو هغه د دې وجې نه کولو چې دوی چې نو الله او د الله پیغمبر په وجه باندې الله پاک چې نو مالداره کړل. ځکه دوی چې نو هغه سولو لاول خو چې کله دوی رالل کمزور، مخکې موږ ویلو مدینې منورې ته به یثرب ویلو، ځکه چې نو د تبو زیو کمزور زیو د دوی حالات چې هغه معاشي طور باندې هم ډېر کمزور. نو حضور علیه الصلات وسلام سره الله پاک برکت او فراوانی چې نو هغه راویستله. اوس هم خلک اکثر وایي دوره ښه کوه چې څومره بد برداشت کولی شي. نو دوی الله پاک وایي وما نقموا الا ان اغناهم الله، دوی دا بدل نه غوښتو، خو په دې وجه چې الله پاک دوی مالداره کړل، ښه کړل. ورسوله او د هغه پیغمبر من فضله په خپل فضل سره فإن یتوبوا یکو خیر لهم، نو که دوی توبه وباسي دا به د دوی دپاره ډېره غوره وه. نو د هغې یو کس دی نو هغه جلاس رضی الله تعالی عنه هغه په څه باندې توبه وباسله، الله پاک چې نو هغه د صحابیت مقام ول ورکو او باقی نور توبه ونه باسله. نو حضور علیه الصلات وسلام دغه وخت کې امسجن حذیفه رضی الله تعالی عنہ ته وی دا نور کسان دوی به مري او دوی به په خېټه کې الله پاک مروړ پیدا کوي او د عقد د وجې نه به دوی مردارېږي. بیا په آخر وخت کې چې نو هغه لیکلی نه وی دوی مړه شول، نو داسې حالاتو په خېټو باندې هغه دړلانو چې په ځمکه باندې به د خر په شان ترغړېدل او دوی به چې نو هغه ښه کېدل نه، په دغې حالت کې د دنیا نه لاړو. او د آخرت عذاب چې نو هغه خو بیا ډېر دی. وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير، او د دې لپاره په ځمکه کې نه څوک دوست وي او نه به مددګار وي. الله دې موږ ته د خپل کلام صحیح پوهه نصیب کړي. یا ایها النبی، اے نبی علیہ السلام، جاهد الکفار، جهاد وکړه د کافرانو سره، والمنافقین او منافقانو سره، واغلظ علیهم او سختی وکړه په دوی باندې، ومأواهم او ټکانه د دوی جهنم دی. وبئس المصیر او هغه ډېر بد ځای دی د واپس تللو. یحلفون دوی قسمونه خوري بالله په الله باندې ما قالو چې نه دي ویلي دوی، ولقد قالو کلمة الکفر او بېشک ویلي وه دوی چې نو خبره کلمه د کفرو، وکفروا بعد اسلامهم او کو دوی کفر وکړلو، کافران شول دوی وروسته د خپل اسلام نه. وهموا بما لم ینالو او دوی اراده وکړه قصد کړو د هغه څه چې دوی بیا ونه منتلو. وما نقمو او دوی چې نو هغه
بدل وانه غستلا الا ان اغناهم الله مگر د دې چې الله پاک مالدار کړي ول دوی لره ورسول او داغ رسول من فضله پاک فضل سره فإن يتوبوا يكون خير لهم پس کچری دوی چې نو توبه وباسي نو ډېره غوره مې د دوی دپاره وإن يتولوا او کچری دوی چې نو هغه مخ واړو وی نه منله يعذبهم الله نو عذاب به ورکړي دوی له الله پاک عذابا علیما عذاب درناک فی الدنیا په دنیا کې والآخره او په آخرت کې وما لهم او نبوي د دوی دپاره فی الارض په ځمکه کې من ولي څوک دوست ولا نصیر او نه مددګار